په وړاندې به ځي. د هغې په حوالې سره نن تعزیت ریفرنس ته مشران دلته ناست دي، تاسو سره به هغوی د خپل خیالاتو اظهار کوي، خپل نظر به در سره شریک کوي. تاسو ته گزارش دی چې ښه په دروند نظر باندې ښه په سوچ سره یې واورئ. انشاءالله دا به موږ ته فایده راکوي او خپل شهیدانو ته موږ ټول عقیدت پیش کوو. نو زه تاسو ټیم نه علم بقاعده اول چې تاسو سره خپل نظر شریک کړي، خپل صوبایي نایب صدر اورنګزیب مشر درخواست کوم چې راشي په د 12 مای 2007 په حواله سره تاسو سره خپل نظر شریک کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم صوبائی صدر شاہی سید صاحب، یونس بنیری صاحب، په سټیج باندې ناست مرکزی صوبائی مشرانو او په پنډال کې ناست ضلعي مشرانو، دوستانو او ملګرو، حقیقت دا دی چې 12 مئی زمونږ دپاره یو تاریخ ساز ورځ ده. په دې ورځ د ټولو نه زیات وینه د دې سرې جنډې د خاوندانو توی شوې وه. آیا دا شهادتونه چې شوي وو نو د دې څه ذاتي اغراض مقاصد؟ اخر دا خو زموږ ایمان دی او عقیده ده چې شهید نه مري، شهید ژوندی دی، لیکن د کوم کاز دپاره، د کوم مقصد دپاره چې دوی دا خپله وینه ورکړې وای، آیا هغه انصاف، هغه مساوات هغه په دې ملک کې قایم شو؟ یقینا نه. نن تاسو وګورئ کوم حال جوړ دی په سپریم کورټ کې. مخکې خو به کارونه په پرده کې کېدو، لیکن نن په بانګېدار د یوې داسې پارټۍ او د یو داسې لیډر مرسته کېږي چې یو علي وزیر صرف په خپل تقریر کې د فوج خلاف د انصاف او د مساوات غوښتنه کړې وه، نو د هغې په نتیجه کې هغه 2.5 کاله جیل تېر کړو. او یو 2 ورځې مخکې چې کوم کار وشو په دې ملک کې، د کور کمانډر په کورونو باندې حملې وشوې، ریډیو پاکستان پیښور وسولی شو، په GHQ باندې حملې وشوې، په ماډل جهازونه چې دی هغه وسولی شو. دا په دې 15 کاله کې اول ځل دی چې داسې یو پارټي راوچته شوې ده، داسې یو لیډر راوچته شوی دی چې هغې دا حرکت وکړو. لیکن ګیله نه ده پکار، دا لیډر هم دغه خلکو راوچت کړی و، دا هم دغه خلکو چې دی پلانټیډ کړی وي، دا دې خلکو چې دی مطلب دا دی چې د وزارت زما په کرسۍ کېنولی وي، نه ګیله د چا نه. ملګرو یقینا چې زمونږ پارټي دا د شهیدانو پارټي دی، دا سره جنډه چې دی دا د شهیدانو په وینه سرب جنډه دی. که په دې ملک کې د ټولو نه زیاته قرباني چا ورکړې ده، نو هغه د سرې جنډې خاوندانو ورکړې ده. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې نه واخله تر اوسه پورې په زرګونو د نېشنل پارټۍ، بیا د NDP او بیا د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنانو چې کومه قرباني ورکړې وه، لیکن ډېر په افسوس سره به زه دا خبره وکړم چې نن هم هغه بې انصافي شروع ده، نن هم هغه ظلم شروع دی، نن هم هغه تفریق شروع دی چې د طاقتور دپاره یو قانون او د غریب دپاره بل قانون. دا ملک نه صحیح کېږي، دا ملک ترقي نشي کولی که چېرې داسې حالات دي، داسې واقعات دي
د ملګرو ته ډېر زیاتې خبرې کول نه غواړم، خو به هر حال دا موږ چې نن 12 مۍ مانځو، نو دا موږ ته یو درس راکوي، یو پیغام راکوي، او هغه دا چې کله د حق خبره راشي، کله د انصاف خبره راشي، کله د مساوات خبره راشي، کله د قومیتي حقوقو خبره راشي، کله د وسایلو د منصفانه تقسیم خبره راشي، نو په هغې کې بیا نشنلی سړی چې دی د مرګه نه یېرېږي، هغه بیا خپل سر چې دی هغه په تلي کې ګرځوي. زموږ د ټولو دغه لار ده، څنګه چې زموږ نه مخکې دا ملګري تېرې دي، که داسې یو موقع راغله انشاءالله زموږ یو ملګری به هم د شهادت نه سر نه ګرځوي. زما دا دعا ده چې الله تعالی دې دغه شهیدانو ته د شروع نه واخله تر اخره پورې چې څومره کسان شهیدان شوي دي، د 100 کسانو خو پټوال لګېدلي دي، لیکن دا ډېر کم دي. زمونږ د ټول پاکستان په سطح په زرګاو شهیدان دي. زما دا دعا ده چې الله تعالی دې هغې ته جنت الفردوس ورکړي، او یقینا ورکړی به وي، ځکه چې د الله په کور کې د شهید یو مرتبه ده، یو حیثیت دی، او بیا هم دا درس موږ ته میلاویږي چې موږ به انشاءالله باچا خان بابا چې کوم د حق او د سچ دا جنډه پورته کړې وه، دا جنډه به موږ ارتاوېدو ته نه پرېږدو. دا جنډه به تر قیامته پورې انشاءالله د دې سرو ټوپو د خاوندانو په لاس کې، او انشاءالله دا تحریک په مخ په وړاندې رواني. تحریک څوک ختمولی نه شي. ډېرو خلکو کوششونه کړي، انګریزانو کوششونه کړي، د انګریزانو ایجنټانو کوششونه کړي، د انګریزانو دلالانو کوششونه کړي، ډېر کوششونه شوي د دې تحریک د ختمېدو دپاره، لیکن چونکې دا تحریک دا په داسې بنیادونو باندې ایښی شوی تحریک دی چې په دې کې ذاتي لالچ نشته، په دې کې ذاتي مفادات نشته، په دې کې د اجتماعي مفاداتو، د قومیتي حقوقو، د قومیتي مساواتو خبره ده. نو انشاءالله دا زما یقین دی چې دا تحریک به تر قیامته پورې ژوندی وي. موږ به نه یو، نور به راځي، نور به راځي، نور به راځي، لیکن انشاءالله دا ملګري به دا سره جنډه چې دی ښکته ارتاوېدو ته نه پرېږدي. ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره شکریه.